Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. 10th class mathematics की exercise 7.6 स्टार्ट सब क्वेश्चन में पतिर लेक्चर की कड़े हुए और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 6 7 कोशिश को چې په دې लेक्चर کې کور شي क्वेश्चन नंबर 5 زموږ سره دی تاسو خپل کتابونه کلاو کې پیج نمبر 189 exercise 7.6 کی क्वेश्चन नंबर 5 ته ګورئ. A police helicopter is flying at 80-100 feet. یو پولیس هلیکاپټر دی هغه د ځمکې نه په 800 فیټ هایټ باندې هغه روان دی. فلاینګ ایٹ 800 فیټ په 800 فیټ هایټ باندې هغه الوزي. وایي چې لاندې په ځمکه باندې A student car is sighted at an angle of depression of 72 degree. وایي چې یو کار پټ شوی کار دی دلته په دې ځای کې زموږ سره دلته هلیکاپټر شو چې دې هلیکاپټر ته د بره نه دې کار ته ګوري یو پټ شوی کار دی د هغې انګل آف ډپریشن زموږ سره 72 ډیګري راځي. اوس وایي تاسو دا معلوم کړئ find the distance of the stolen car to the nearest foot from point directly below the helicopter. دلته هلیکاپټر دی دې هلیکاپټر نه بیلو چې بالکل سیده راشي د دې پوینټ او د دې کار په منځ کې دا فاصله معلومول دي. زموږ سره یو هلیکاپټر دی هغه هلیکاپټر د پولیس هلیکاپټر دی هغه 800 فیټ هایټ باندې دی چې په 800 فیټ هایټ باندې دی یو کار غلو پټ کړی دی او هغه کار ته چې د دې هلیکاپټر نه ګوري نو انګل آف ډپریشن زموږ سره 72 ډیګري راځي. 72 ډیګري راځي و د دې کار نه بالکل بیلو چې دې پوینټ ته راشي د دې پوینټ او د دې کار په منځ کې به فاصله صحیح. نو تاسو په ځان سره یو ګیون ډیټا ولیکئ ګیون او بل ریکوایرډ. ګیون زموږ سره فرض کړئ چې نمونه ورکړم دا A شو دا B شو او دا C شو. نو AB زموږ سره د دې هلیکاپټر هایټ ته AB هغه زموږ سره دی 800 فیټ. اوس چونکې دا انګل زموږ سره 72 ډیګري راځي نو دا انګل او دا انګل دواړه سیم وي. زه وایم چې انګل C زما سره دا 72 ډیګري شوه. معلومول راته څه دي بی سی راته معلومول دي. اوس اگین تاسو وګورئ زموږ سره دا چې کوم ټراینګل دی په دې ټراینګل کې دی انګل ته مخامخ سایډ زموږ سره پرپینډیکولر او دا سایډ بیس یعنې موږ ته پرپینډیکولر راکړی شوی دی او بیس رانه غواړي. نو چې کله موږ ته پرپینډیکولر راکړی شوی بیس رانه غواړي او انګل راکړی شوي د پرپینډیکولر او د بیس په منځ کې چې کوم ریشو ده هغې ته موږ ټینجن وایو. نو ټینجن ټرایګنومیټریک ریشو کې موږ ټینجن استعمال کوو د ټینجن په مدد سره موږ ایزیلی دا فایند کولی شو. نو موږ سلوشن زموږ سره موږ چې این ټراینګل ABC په دې ټراینګل کې زموږ سره ټینجن انګل C دې ته موږ انګل C ویله از ایکول ټو پرپینډیکولر AB دی او ډیوایډ بای BC. اوس چونکې زه BC معلومول غواړم نو چې BC معلومول غواړم نو ټینجن انګل C از ایکول ټو AB ډیوایډ بای BC. نو چې دا BC معلومول غواړم BC په دې طرف ته راشفټ کړم او ټینجن C به هغه طرف ته شفټ کړم نو BC is equal to AB divided by tangent C. اوس چونکې زه BC معلوموم نو د AB قیمت زما سره دی 800 او د ټینجن 72 به واخلم چې د ټینجن 72 ویلیو زما سره پټ. تاسو چې په کلکولیټر باندې ټینجن 72 وګورئ د هغې نه زموږ سره راځي 3.00778 etc. اوس دا 800 چې په 3.0
7 باندې موږ ډیوایډ کوو د هغې نه زموږ سره جواب راځي 259.93 دا زما سره BC شو نو BC زموږ سره د کار نه بیلو چې کوم پوینټ راځي او دا د هلیکاپټر نه بیلو چې کوم پوینټ راځي او د کار په منځ کې زموږ سره ډسټنس شوه چونکې دا بلې په پیټ کې راکړو دا زموږ سره فیټ شي. Question number 7 زموږ سره دی A lighthouse is 300 meter above the sea level. یو لایټ هاوس چې هغه د سی لیول نه 300 میټر اباو دی. دا فرض که زه سمندر والم او د دې سمندر نه دا لایټ هاوس 300 میټر اباو دی. لول به ځان له ډایګرام جوړوئ. لایټ هاوس دی هغه د سی لیول نه 300 میټر اباو دی. A lighthouse is 300 meter above the sea level. The angle of depression of two boats from the top of lighthouse are 30 and 45 degree respectively. اوس وی چې د دې لایټ هاوس د ټاپ نه دوه کښتۍ دي خو یوه کښتۍ د لایټ هاوس یو طرف ته دلته یو بوټ شو یو کښتۍ او یوه کښتۍ دلته شوه. د دې لایټ هاوس نه چې دې کښتۍ ته ګورئ نو انګل آف ډپریشن زموږ سره 30 ډیګري راځي او چې د بلې کښتۍ ته ګورئ نو هغې انګل آف ډپریشن زموږ سره 45 ډیګري راځي. د دې مطلب دا شو چې دا انګل زموږ سره 30 ډیګري شوه او دا انګل زموږ سره 45 ډیګري شوه. او اوس وایي چې کم لاین دا دواړه کښتۍ ملاوهي یوه کښتۍ داره او یوه کښتۍ یو داره یو بوټ دلته کې دی چې کم لاین دا دواړه بوټ د یو بل سره ملاوهي هغه د لایټ هاوس ته د فوټ نه پاس کېږي د یخ نه پاس کېږي. وایي څه معلوم کوي تاسو د دې دواړو کښتو په منځ کې فاصله معلوم کوي. بیا لول په کوېسچن ځان پوه کوي یو لایټ هاوس چې هغه د سی لیول نه د سمندر نه 300 میټر هایټ باندې دی. د دې لایټ هاوس د ټاپ نه په دې سمندر کې دوه کښتۍ دي خو یو د لایټ هاوس یو طرف ته ده او یو د لایټ هاوس بل طرف ته ده. چې دې ټاپ نه موږ دې کښتیو ته ګورو چې دې کښتۍ ته ګوري یو طرف ته چې کښتۍ ته ګوري ستا انګل آف ډپریشن 30 ډیګري راځي او د بل سایډ ته چې ګوري نو انګل آف ډپریشن 45 ډیګري راځي. نو موږ ته وایي تاسو د دې دواړو کښتو په منځ کې فاصله معلوم کړئ. نو موږ ځان سره ګیون ډیټا واخلو او بل به ریکوایرډ به ځان سره واخلو. ګیون به زموږ سره څه راځي او ریکوایرډ به څه راځي. اوس وګورئ که فرض که دې له زه ورکړم A دې له ورکړم B دې له ورکړم C او دې له ورکړم D نوم زموږ سره ګیون ډیټا څه دي انګل دا زما سره AB سایډ چې دی هغه دی 300 میټر. بل زموږ سره څه دی انګل C زموږ سره ده 45 ډیګري او دې ته موږ انګل D وویله نو انګل D زما سره شوه 30 ډیګري. ریکوایرډ څه دي یوه کښتۍ داره په C پوینټ باندې ده بله کښتۍ په D پوینټ باندې ده. موږ ته د دې دواړو کښتو په منځ کې فاصله معلوم کوي نو هغه فاصله زما سره د CD برابر ده. یعنې زه به CD معلوموم. اوس CD چې معلوموم نو د هغې لپاره اسانه خبره سره زما سره دوه ټرایینګلې دي. یو ټرایینګل زما سره دی ABC په دې ټرایینګل کې به زه BC یا CB به معلوم کړم. نو چې زه C او B معلوم کړم او په دې ټرایینګل کې بیا B او D معلوم کړم نو چې CB سره BD جمع کړم نو هغې نه به د دې دوه کښتو په منځ کې چې کومه فاصله ده نو هغه به ترې راشي. لول زه حل کوم ټرایینګل ABC زموږ سره سلوشن به راشي N ټرایینګل ABC زموږ سره به ټینجن دا انګل C ده نو ټینجن C به راسره برابري ټینجن C زموږ سره برابري پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس. اوس ګورئ په دې کې بیا موږ ته انګل ته مخامخ سایډ دا پرپینډیکولر شو پرپینډیکولر موږ راکړی او دا بیس موږ ته پکار دی نو موږ به ټینجن ریشو استعمالو. نو زموږ سره پرپینډیکولر دی AB او BC زموږ سره ادا شو یا CB مته ویلی شي CB. اوس وګورئ
د ټینجن دلته قیمت سره دا اینگل 45 ډیګري ده از ایکول ټو اے بی ډیوایډ بای سی بی. اوس موږ ته پته ده چې موږ دا سی بی معلوموم نو دا سی بی به دې طرف ته راشفټ کړو او ټینجن 45 په دې طرف ته راشفټ کړو. لیکلی شو سی بی از ایکول ټو اے بی ډیوایډ بای ټینجن 45 ډیګري. اوس ګورئ زموږ سره د سی بی قیمت به څه راشي سی بی از ایکول ټو اے بی ډیوایډ بای 1 او د اے بی قیمت زما سره سره د اے بی قیمت تاسو ګورئ هغه 300 دی 300 ډیوایډ بای 1 ولې 1 ځکه چې د ټینجن 45 قیمت زموږ سره 1 دی نو سی بی از ایکول ټو 1. د دې سی بی قیمت زما سره معلوم شو هغه سره راغی 300 میټر راغی. اوس څه معلوم کو بی ډي به معلوم کوم چې د بی ډي قیمت سره نو سی بی قیمت خو معلوم شو هغه د 300 میټر. اوس به یوز کو اینڈ ټرائنگل اے بی ڈی په ټرائنگل اے بی ڈی کې به څه وکړو ټرائنگل اے بی ڈی کې به موږ وویل کو چې ټینجن ډي به له څه برابري پرپینډیکولر دا شو اے بی ډیوایډ بای بی ډي نو ټینجن اینگل سره 30 ډیګري ده از ایکول ټو اے بی ډیوایډ بای بی ډي. اوس دا بی ډي معلومو دا بی ډي به دې طرف ته را شفټ کړو ټینجن 30 به هغه سایډ ته شفټ کړو نو بی ډي از ایکول ټو اے بی ډیوایډ بای ټینجن 30 ډیګري. اوس د اے بی قیمت زما سره 300 دی او د ټینجن 30 قیمت به تاسو په ټیبل کې وګورئ. د ټینجن 30 قیمت زموږ سره دی 1 اوور انډر روټ 3 دا انډر روټ 3 دا په ډبل ډیویژن کې دی چې دا ضرب ته وخیږي نو بی ډي از ایکول ټو 300 او ضربي انډر روټ 3 زما سره د بی ډي قیمت هم معلوم شو. اوس وګورئ زموږ سره سی ډي بیسیکلی معلومول دی سی نواله ډي پوري د سی نواله ډي پوري دا فاصله چې معلوموم موږ به اول سوال کو سی بی او بیا به څه شي بی ډي به شي. نو تاسو وګورئ سی بی قیمت زما سره دی 300 میټر او د بی ډي قیمت راووتو 300 انډر روټ 3. اوس که تاسو سوچو کې په دې کې زموږ سره 300 پکې کامن دی نو 300 پکې کامن دی 1 پلس انډر روټ 3 میټر دا زموږ سره سی ډي شو یعنې دا د دواړو کشتو په منځ کې زموږ سره ډسټنس او فاصله رااله.